أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دویمه سپاره ده، پنځلسمه رکوع ده، 238 نمبر آیات مبارک ده سورت بقره کې. وړاندې نه د ډیرو آیاتونو مبارکو نه الله رب العزت مسائل خانداری، کورنی مسائل دا بیان کړل چې په هغې کې مسله د نکاح او دا شان مسله د طلاق او د هغې نه بعد د عدت تفصیلي مسله او د هغې سره د عدت د وفات مسله بیان کړې شوه. مخکې آیاتونو مبارکو کې د مطلقو چې کوم حقوق دي، د مهر کوم احوال دي، د هغې بیان وشو. هغه مسائل خانداری تقریبا 200 آیاتونو مبارکو کې ختمیږي او د هغې ډیرو آیاتونو مبارکو نه مسلسل د خانداری مسائلو تذکره وشوه. نو د آیات مبارک کې د یو اهمترین عبادت ذکر کوي چې هغه منځ دی. نو تفسیر مظهری د دې آیات مبارک د مخکینو آیاتونو مبارکو سره ربط دا ذکر کړی دی، یعنی د ظاهر په اعتبار سره مخکې آیاتونو کې مسله د طلاق او د نکاح او د عدت ذکر شو، او د آیات مبارک کې د منځو د حفاظت او د منځو د ادا کولو حکم الله ذکر کوي. نو ربط د دواړو موضوعګانو په منځ کې دا ذکر کړی چې چونکې ډیرو اوږدو آیاتونو مبارکو کې احکام ازدواجي هغه ذکر شو، نو الله رب العزت د آیات مبارک کې یو تنبیه ذکر کوي چې عموما په دې کورنو مسایلو کې څوک مشغول شي نو د دې په وجه باندې د دوی نه د الله رب العزت عبادات پاتې شي. او په عباداتو کې اهمترین عبادت منځ دی چې دې ته عماد الدین ویلی شوی دی، د دین ستن ده، او دغه شان مکفرة الذنوب ورته ویلی شوی د ګناهونو دپاره ختمونکی دی. د دې نه علاوه صداء القلوب ورته ویلی شوی، یعنی د زړونو دپاره د صفایۍ یو ذریعه ده. نو په دې ځای کې د دې مون تذکره په دې بنا باندې ده چې سنا تاسو په کورنو مسایلو کې او دغه شان په دغې مشغولتیاګانو کې د الله رب العزت د عظیم عبادت یې کوي. او دې کې یو باریک اشاره دې طرف ته ده چې عموما په کومو کورونو کې ناچاقي وي او دغه شان بې اتفاقي وي، نو د هغې په وجه باندې په دې فریضه کې نقصان راځي، کمی راځي. او بل یو باریک اشاره دې طرف ته ده چې په دې منځونو کې د کوتاهۍ په وجه باندې کورنۍ مسلې پیدا کیږي، یعنی چې د اهم عبادت طرف ته توجه ونه کړی شي او د دې پابندي ونه کړی شي د الله تعالی د دې حکم، نو بیا نورې مسلې دا جوړیږي. نو د دې وجه نه الله فرمایي چې په دغې مسایلو کې تاسو دومره مشغوله نشئ چې تاسو د الله د اهمترین عبادت نه هغه غافله کی. نو فرمایي حافظو علی الصلوات، ای خلکو تاسو حفاظت کوئ د ټولو منځونو. علی الصلوات جمع یې راوړله، یعنی د ټولو منځونو حفاظت وکئ. څنګه حفاظت وکئ؟ یعنی بے آدائها فی اوقاتها، دا منځونو حفاظت دا دی چې تاسو هر منځ د هغې منځ په هغې وخت کې دننه ادا کوي. او د نارینه لپاره حکم د جماعت دی، نو گویا چې د نارینهو دپاره ادایګي او حفاظت د مونځ دا دی چې دا نارینه د منځونه د جماعت سره ادا کی او په خپلو اوقاتو کې ادا کی. والصلاة الوسطى، او تاسو حفاظت وکئ د هغې افضل منځ. د دې وسطا لفظي معنی راځي درمیانه، تاسو د هغې درمیانه منځ هم حفاظت وکئ چې د دې تشریح امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله هغه په صلات عصر سره ذکر کړی ده.
والصلاة الوسطى هي العصر تاسو د هغې افضل منځ هم حفاظت وکئ لکه څنګه چې په حدیث مبارک کې د دې والصلاة الوسطى تشریح په عصر سره راغلی ده یعنی تاسو د مازدیګر د مونځ حفاظت وکئ دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة وسطی ویلی دی لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه احزاب کې وفرمایل شغلونا عن الصلاة الوسطی ای صلاة العصر وی د کافرانو موږ دومره ډېر مشغوله کړو چې دوی زموږ نه څو منځونه فوت کړل او یو یې زموږ نه هغه صلات وسطی فوت کړو یعنې صلات عصر نبی علیه السلام هغې ته خیرې وکړې ملأ الله بیوتهم نارا الله دې د دوی کورونه د اور نه ډک کړي دوی زموږ نه د مازدیګرې مونځ قضا کو اوس دې ځای کې د مازدیګر مونځ په خصوصیت سره ذکر ولې وکړو ځان له جدا د مونځ بیان کو په دې وجه باندې دا جدا ذکر کو چې د دې فضیلت طرف ته اشاره ده او دلته د مازدیګر وخت چې دی نو دا داسې وخت دی چې دا د مشغولتیا وخت دی خلک په دې کې مشغوله دي او دا د تجارتونو او دغه شان د ګټې وټې وخت دی نو الله رب العزت د دې مازدیګر د دې مونځ په خصوصیت سره تذکره په دې وجه باندې وکړه تفسیر مدارک ذکر کړي دي چې په دې وجه باندې الله رب العزت دا په خصوصیت سره ذکر کوي چې فی وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعایشهم چې خلک په خپلو تجارتونو سره او په معیشتونو سره په دې وخت کې مشغوله کیږي نو د دې مون اهمیت الله رب العزت جدا بیان کو چې چرته تاسو د دنیا د عارضي فایدو ته د دې مازدیګر دا مون دا پرې نه دی نو د ټولو منځونو حفاظت کوئ خو خاص کر تاسو د مازدیګر د مون ډېر حفاظت وکئ دا د هغې جمهور مفسرینو او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د صلات وسطی نه مراد دا صلات عصر دی د دې نه علاوه نور اقوال پکې دي لیکن په دې صلات عصر باندې دلایل هغه ډېر دي لکه دغه حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی علیه السلام دې ته صلات عصر ویلی دی او د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې کوم مصحف و د هغې چې کوم قرآن مجید و چې هغې ځان له لیکلی و نو په هغې کې د صلات وسطی سره صلات عصر لیکلی و او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها متعلق ابو داود شریف کې یو روایت کې راځي چې حضرت عایشه رضی الله عنها هم ځان له د مصحف یعنی د قرآن پاک د لیکلو حکم وکړو نو چې کم لیکونکی و نو هغه ته یې ووایي چې کله دې آیات ته راورسې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی نو ما بیا خبر کا چې کله هغه لیکونکی دې آیات ته راورسېدو عایشې بیبي ته یې ووایي نو حضرت عایشې بیبي د والصلاة الوسطی سره صلات عصر ولیکو یعنی دای چې کوم دی نو هغه عطف تفسیري د دې وکړو چې د صلات وسطی د دې نه مراد هغه د مازدیګر مونځ دی او د وسطی معنا چې کوم دی نو هغه پوزلا ده یعنی ډېر افضل مونځ نو تاسو د ټولو منځونو حفاظت وکئ لیکن خاص تاسو د مازدیګر د مونځ ډېر حفاظت وکئ ځکه یو حدیث مبارک کې راځي من ترکا صلاة العصر فقد حبط عمله چا چې د مازدیګر مونځ پرېښودو د ده عمل دا حبط شو عمل یې ضایع شو دا ختم شو وقوموا لله قانتین او ای خلکو تاسو ودرېږئ الله تعالی ته په منځونو کې قانتین ای مطیعین عجز کوونکي په خشوع خضوع سره ودرېږئ عاجز ودرېږئ په مانځه کې یعنی قنوت په منځ کې دا څه شی دی د زړه توجه او د اندامونو په قلاره ساتل دا حاصل دی دې ته قنوت ویلی کېږي اصل کې قنوت السکوت عن کلام الناس د خلکو د خبرو نه چې کوم دی نو خاموشي اختیارول په ابتدار اسلام کې حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بنګه به په منځ کې مختصر سوال جواب د یو بل سره کوو منځونو کې به خلکو یو بل ته خبرې کولې کم سړی به چې د چا په خوا کې ولاړو او د هغه به څه ضرورت و نو هغه به خپل ملګري ته وي دا آیات مبارک نازل شو وقوموا لله قانتین نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه منع کړل چې دا مونځ چې دی نو دا ځان له یو شغل دی د الله رب العزت سره نو تاسو په دې کې د یو بل سره خبرې مه کوئ لکه یو صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ به په منځونو کې په یو بل باندې سلام اچوو او د سلام جواب به م یو بل له ورکوو په یو موقع کې زه چېرته تللی وم چې واپس رالم نبي علیه السلام په مونځ باندې ولاړو
ما نبی علیہ السلام ته سلام واچو نبی علیہ السلام جواب را نه کو د سلام اړولو نه بعد ما ته ووې وقوموا لله قانتین الله فرمایي تاسو په عاجزۍ سره او په توجه خشوع خضوع سره ودرېږئ یعنی اوس دا حکم راغی چې تاسو په منځونو کې سلام نه اچوئ د سلام جواب هم نه ورکوئ او دغه شان سوال جواب هم نه کوئ دې نه علاوه بل یو حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف کې یو صحابي فرمایي چې زه نبی علیه السلام ته رالم ایمان مې راوړو نبی علیه السلام ته مې چې د الله پیغمبره ماله څه تعلیمات وښایه دغې وخت کې نبی علیه السلام ما ته دا ووایي چې که څوک ستا په خوا کې پرنجې وکړي والحمدلله ووایي نو په جواب کې ته یرحمک الله وایه چې دا د اسلام یو بهترین ادب دی او که چېرته ته پرنجې وکړې نو ته به الحمدلله وایې څوک چې واوري هغه به یرحمک الله په جواب کې وایي دا طریقه ته وایي ما یې زده کړه او بیا لاړم په بله موقع چې زه رالمه نبي علیه السلام په مونځ باندې ولاړو چې په مونځ ولاړو نو زم په مونځ به نبي علیه السلام پسې ودرېدمه دې دوران کې پرنجې راغې او ما په هغې پرنجې باندې الحمدلله ووې یا بل ملګري پرنجې وکړو او ما په هغې پرنجې باندې یرحمک الله په مونځ کې ووې نو ما ته د ټولو خلکو د سترګو په ګوټونو کې وکتل چې دا ته څه کې په مانځه کې څوک جواب نه ورکوي حالانکې ما ته خو پته نه وه چې نوی حکم نازل شوی دی نو چې کله د خلکو ما ته وکتل نو ما دوی ته ووې چې تاسو څه ما ته نیغ نیغ ګورئ ځکه په دغې وخت کې خو لا خبرې جایز وې په مونځ کې نو هغوی نور هم حیرانه شو او بیا یې د خپلو لاسونو له ټقونه ورکړل چې طریقه دا ده چې کله یو عمل هغه په مونځ کې کیږي او دا ناجیز عملي نو داسې چې مونځګزار ولاړي نو دی به خپل لاس له داسې ټق ورکړي نو زه پوه شوم چې ما نه څوران کار وشو چې کله بیا سلام واوړېدو نو دا صحابي فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زه وزورلمه او نه زه ورټلمه او ما ته وی چې دا منځونه چې دي نو دا د دې خبرې اهل نه دي یعنی دا آیات مبارک نازل شوی دی چې تاسو په منځ کې عاجزي کوئ نو وقوموا لله قانتین دا جمله دا هغه خشوع تم شامله ده چې کومه خشوع د قلب او د زړه ده او د دې نه علاوه د اندامونو په قلاروالي او سکون تم شامله ده ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کله د انسان په زړه کې خشوع وي نو ټول اندامونه دا بیا په قلاره باندې وي یو روایت کې راځي یو سړی په مونځ باندې ولاړو لاسونه په ګیره کې وال نبی علیه السلام وفرمایل که د په زړه کې خشوع وي لاس به یې په قلاره باندې وي نو وقوموا لله قانتین کې د دې خبرې ترغیب دی چې تاسو منځونه دا په خشوع سره کوئ او په عاجزۍ سره وکئ اوس د دې نه بعد د یو بل حالت د مونځ تذکره کوي چې دا بیا منسوخ شوی دی اوس دلته دا وقوموا لله قانتین په آیات کې مخکې دی او دا په ان خفتم فرجالا ورپسې وروستو دی لیکن په حکم کې وقوموا لله قانتین وروستو دی او په ان خفتم فرجالا دا چې کوم دی نو هغه په ان خفتم فرجالا دا مخکې دی او وقوموا لله قانتین په حکم کې دا وروستو دی یعنی په دې وقوموا لله قانتین باندې دا را روان آیات مبارک منسوخ شوی دی دا حکم منسوخ دی په ابتدا کې حکم داو چې څنګه پکې خلکو خبرې اترې کولې سوال جواب یې کوو نو دغه شان د خطرې په وخت کې به خلکو په سورلۍ د پاسه په روانه باندې مونځ کوو لکه یو سړی به په خر یا په اس یا په اوښ باندې سورو او دا به د خطرې وخت و یعنې د دشمن سره به د جنګ وخت و نو هغه به مونږ دا په هغې سورلۍ د پاسه کوو فرض مونځ یا به پیدل په جنګ کې روانو د مونځ وخت به راغی نو بس نیت به وتړو په دې روانه کې به په اشاره باندې خپل مونځ دا جاري وساتو که بیا به قبلې ته مخ و که د قبلې نه به اوړېدلی و نو بیا چې وقوموا لله قانتین راغی نو دغه حکم منسوخ شو اوس زمونږ او ستاسو مسلک داري د امام ابو حنیفه رحمه الله چې په سورلۍ کې په روانه سورلۍ کې که هغه ګاډی دی که ریلګاډی دی او که هغه جهاز دی هغه که هر یو څیز دی نو په روانه سورلۍ کې فرض مونځ دا نه کیږي که چېرته د هغې وخت ختمیږي او مونځ قضا کیږي نو قضا به بیا کوي لیکن په روانه سورلۍ کې دا مونځ دا نه دی جایز په نسبت د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې د امام شافعي رحمه الله په نسبت باندې په جاز کې په ریلګاډي کې په ګاډي کې مونځ دا په روانه چې کوم دی نو جایز دی لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دا نه دی جایز ځکه په غزوه احزاب کې د نبي علیه السلام نه څلور مونځونه فوت شوي دي د جنگ په حالاتو کې بیا نبی علیه السلام د ماسخوتن نه پس قضا راوړې ده نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې وروسته بیا قضا راوړي لیکن په روان ګاډي کې په روانه سورلۍ کې به یو انسان دا مونځ نه کوي اگر که د هغې وخت دا تېرېږي فرمایي فإن خفتم که چېرته تاسو یریږئ
یره د باندې راله د دشمن فرجالنا نو فستاسو بیا چې کم دی نو په پیدل تلو سره مونځ کوئ او رکبانن یا په سورلۍ باندې د پاسه مونځ کوئ خو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن کې شئ او یره ختم شي د دشمن نو بیا به فذکروا الله تاسو د الله تعالی ذکر کوئ کما علمکم لکه څنګه چې تاسو له الله تعلیم درکړی ما هغه لم تکونو تعلمون چې تاسو مخکې په هغې باندې نه پوهېدئ یعنې څنګه چې الله تعالی تاسو ته د دې مون تعلیم درکو مخکې د دې فرایضو په حقوقو په اوقاتو باندې تاسو نه پوهېدلی وروستو الله تاسو ته د دې احکامو فرایض او حقوق نازل کړل نو چې کله تاسو ته امن شي نو بیا به یې د دقې حقوقو مطابق کوئ څنګه چې الله تاسو ته نازل کړي دي دا په منځ کې الله تعالی د مون اهمیت ذکر کو د دې نه مخکې مسله هغه د طلاق او د عدت ذکر شوه نو یو مسله پکې دا ذکر شوه چې د یوې ښځې خاوند وفات شي نو 4 میاشتې او 10 ورځې به هغه عدت تیروي په ابتدا د اسلام کې دا عدت 1 کالو چې کله به د یوې ښځې خاونه دا وفات شو نو د هغې زنانه دپاره به په دې خاوندانو باندې د 1 کال وصیت کول دا لازم و چې 1 کال نان نفقه او خرچه به دا بیا د خاونه هغې ورثاو دغې ښځې له ورکول بیا هغه آیات مبارک نازل شو کم چې مخکې رکو کې ذکر شو چې د دې زنانه لپاره به عدت 4 میاشتې او 10 ورځې نو په هغې آیات سره دا د کال عدت چې دی نو دا منسوخ شو او دغه شان دا د کال خرچه چې ده نو دا بیا په صورت النساء سره منسوخ شوه چې په صورت النساء کې به انشاءالله تفصیل راشي چې کله یو خاون وفات شي نو د دې ښځې د هغه په مال کې څونه حصه کیږي که اولاد یې و نو د ښځې 8مه حصه ده که اولاد یې نه و نو د ښځې 4مه حصه ده په هغې سره بیا د دې کال دا نفقه منسوخ شوه او په 4 میاشتو او 10 ورځې سره دا د 1 کال عدت منسوخ شو فرمایي والذین هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي ستاسو نه هغه مړه شي ویذرون ازواجا او بیبیانې پرېښې وي نو وصیتنا لازم دی په دغې خلکو باندې وصیت کول یعنې دا کم چې وفات کېږي دا خاوندان لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره څه وصیت به کوي متاعنا د سامان چې دوی به دغې بیبي ته ورکوي الی الحول د 1 کال پورې غیر اخراج بغیر د ویستلو د دې زنانه نه یعنې دا زنانه به 1 کال پورې د کور نه وباسي او هغې ته به اخراجات او ضروریات ورکوي په ابتدا کې دا حکم و چې کله د 4 میاشتو 10 ورځو والا آیات نازل شو دا د کال عدت په هغې باندې ختم شو خو د کال د عدت تیرولو په وخت کې دا حکم و فان خرجنا که دا زنانه وځي په خپله باندې فلا جناح علیکم نو بیا نشته دی ګناه په تاسو باندې ای وارثانو د دې خاون فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا زنانې کوي فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې بالمعروف د دستور شرعي مطابق یعنی چې کله کال عدتو نو په هغې کې مسله دا وه چې د دې خاون وارثان به د کوره نه وباسي البته که دا زنانه په خپله باندې ووتله او په خپل ځان باندې د دستور شرعي مطابق څه عمل کوو لکه زیب و زینت وغیره او دغه شان هغه څوک نه منع وهل د خاوند په مرګ باندې یا دې وارثانو ته خرچه پرېښودل الله وایي بیا په تاسو ګناه نشته خیر دی که په خپله ووتلې لیکن چې کله د 4 میاشتو او د 10 ورځو والا آیات مبارک نازل شو نو دا حکم بیا منسوخ شو والله عزیز حکیم الله تعالی چې دی نو غالب دی په خپل ملک او باچایۍ کې حکیم دی الله حکمت والا دی په خپل صنعت او کاریګرۍ کې دغه موضوع د دې طلاق او د نکاح او د عدت په دې آیاتونو سره ختمیږي نو په آخره کې الله رب العزت بیا فرمایي وللمطلقات کمې ښځې چې طلاق کړې شوي دي نو متاع د هغې لپاره سامان د پیدې دی بالمعروف په ښې طریقې سره چې وړاندې رکو کې ذکر وشو که د یوې زنانه مهر دا مقرر او خاوند ورسره میلاو شوی او بیا طلاق ورکو نو پوره مهر به بیا د خاوند یې ښځې له ورکوي او که د یوې زنانه مهر مقرر خاوند ورسره نه و میلاو شوی او طلاق یې ورکو نو نیم مهر به ورکوي او که د یوې زنانه دپاره مهر نه و مقرره او خاوند ورسره میلاو شوی هم نه نو بیا موږ او تاسو ووې هغه به هغې له یو جوړه جامه ورکوي او 4م صورت دا دی که یو خاوند د ښځې سره میلاو شوی دی لیکن مهر نه دی مقرره نو بیا به دا خاوند د طلاق نه بعد د ښځې له مهر مثل ورکوي او مهر مثل دې ته ویلی کېږي
چې دغه زنانه د عمر او دغه په شان د ښایست د زنانه که د هغې خور ده یا ترور ده او د هغې څونه مهر نو هغو نه به بیا دا طلاقي خاوند دغې ښځې له ورکوي. نو په دې لفظ د وللمطلقات کې د دې مطلقو د هغې زنانو چې کومو له طلاق ورکړی شوی دی او د هغې څومره قسمونه دي هغه ټول پکې شامل دي. حقا علی المتقین، دا حق لازمه دی په متقیانو باندې. نو چې کله ښځې له طلاق ورکړی شي نو د هغې په خارج کې دغه څلور حالتونه او قسمونه جوړیږي. په دې یو قسم کې دا متعه او جوړه ورکول په خاوند باندې واجب دي. هغه صورت دی چې مهر نه مقرر او خاوند ورسره میلاو شوی هم نه دی، لکه د رخصتۍ نه مخکې د طلاق مقرره، نو په دې صورت کې په خاوند واجب دي چې د خپل حیثیت مطابق یو جوړه هغې له ورولېږي. د دې نه علاوه دا درې نور تقسیمونه چې دي او حالتونه او قسمونه چې دي نو په هغې کې په خاوند باندې دا جوړه ورلېږل چې دي دا واجب نه دي او مستحب دي، ځکه په هغې کې په خاوند باندې په یو حالت کې پوره مهر ورکول دي، په بل حالت کې نیم مهر ورکول دي او په بل حالت کې هغه مهر مثل ورکول دي. نو که د هغې سره یې جوړه ورکړه نو یو مستحب عمل دی او که ور یې نه کړه نو ګناه پرې نشته. کذلک دارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی تاسو ته لکم یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دپاره د دې چې تاسو په دې باندې سوچ او فکر او تدبر وکئ. تعقلون په معنا د تتدبرون سره. حافظو علی الصلوات، الله فرمایي ای خلکو حفاظت وکئ د منځونو، یعنی ادای کوي په خپلو اوقاتو سره. والصلاة الوسطى، او حفاظت وکئ د هغې افضل مونځ چې هغه مونځ د مازدیګر دی. وقوموا لله قانتین، او تاسو ودرېږئ الله تعالی ته په دې مونځ کې په قنوت یعنی په عاجزۍ سره مطیعین تابعدار خشوع خضوع سره ودرېږئ. فإن خفتم که چېرته تاسو سره یره و د دشمن یا د دې نه علاوه د درنده یا د سیلاب وغیره، فرجالا نو تاسو بیا په حالت د پیدل کې مونځ وکئ، او رکبانا یا په سورلو باندې له پاسه مونځ وکئ څرنګې چې تاسو ته ممکنه وي. فاذا امنتم چې کله تاسو په امن کې شئ د یارې نه، فاذکروا الله نو د الله ذکر کوئ مونځ وکئ. کما علمکم څنګه چې الله تاسو له تعلیم درکړی و، ما د هغې څه لم تکونو تعلمون چې تاسو پرې در مخکې نه پوهېدلی. والذین هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه، ویذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانې وصیتا، نو لازم دی چې دوی د وصیت وکړي ازواجهم د خپلو بیبیانو په باره کې په وخت د مرګ کې، متاعن د سامان الی الحول د یو کال، غیر اخراج بغیر د ویستلو د دې زنانو نه. فإن خرجنا که دا زنانه په خپله ووتلې د طلاق نه بعد د کال تېرېدو نه مخکې، نو بیا فلا جناح علیکم، ای د دې خاوند وارثانو په تاسو ګناه نشته دی. فیما په هغه څه کې فعلنه چې دا زنانه یې کوي فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې من معروف د دستور شرعي مطابق. والله عزیز حکیم، الله تعالی غالب و حکمت والا ذات دی. وللمطلقات، او چې کومې زنانه طلاق کړی شوي دي، متاع بالمعروف، نو د هغې لپاره سامان د پیدې دی د دستور شرعي مطابق. حقا علی المتقین، او دا حق ده دغې زنانه ورکول چې دي، نو دا حق دی دا متعه ورکول حق دی په متقیانو باندې. کذالک دارنګ یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دپاره دې چې تاسو سوچ فکر کوئ په دې آیاتونو کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة